سلامونه قیصر صاحب، څه حالات دي؟ ښه خوشحاله یم چې پروګرام کې تاسو موږ ته وخت ورکړل. ډېره مننه چې ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. قیصر صاحب تر ټولو اول خو زه غواړم چې موږ ډېر زیات دا خبره واورېدلو چې غیر قانوني کډوال پرته له افغانو په پاکستان کې نور څوک دي؟ دې کې خو دا پهله دا غیر قانوني کډوال یا خو به غیر قانوني یا به کډوال وي. کډوال چې کوم دی د دې خپل یو ډیفینیشن دی چې کوم موږ ورته ریفیوجیز وایو یا ورته مهاجر وایو یا ورته کډوال وایو. په پاکستان کې د وخت تقریبا 14 لکه افغان کډوال ژوند کوي. دا کډوالو چاته چې حکومت د UNHCR په مرستې سره پروف اف رجسټریشن کارډونه یعنی POR کارډ یې ورکړي په 2018 کې او دغه کارډونه بیا ایکسټند کېدل او اوس دغه کارډونه په 30 جون 2023 کې ختم شي او دغه به ایکسټند کیږي. به د دې سفارشات تری د سفارت وزارت نه کابینې ته نو دغه به زر دغه شي. د دې علاوه دویم کټګوري هغه خلکو چې کوم رجسټرډ شوي نو او بیا حکومت فیصله وکړه په 2019 کې چې دغه کوم افغانان چې کوم یا افغانان یا هر نېشنلټي ولا کوم خلک چې هغه په پاکستان کې ژوند کوي او هغه رجسټرډ نه دي نو په 2019 کې حکومت دا فیصله وکړه چې دغه خلک په هم رجسټرډ کړو. نو دینه پس یو مشق شو یو ایکسرسایز شو په شپږو میاشتو کې تقریبا 8.5 لکه خلک رجسټرډ شو نادرا رجسټرډ شو د IOM په مرستې سره او دغه خلکو ته افغان سټیزن کارډ یعنی ACC کارډونه ولا ورکړو. دا تقریبا 8.5 لکه دي. دین علاوه که اوس مونږ راشو انډاکومنټډ خلکو ته دا دوه کټګوري چې ما کوم د دې کوم ذکر وکړو دا خو رجسټرډ دي د نادرا سره رجسټرډ دي او دا قانوني تور باندې په پاکستان کې دلته کې ژوند کوي او دلته بس دا هم وایي چې دا کوم POR کارډ والا کوم هولډرز دي د کې 52% دا په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي او دغه شان 3,13,000 په بلوچستان کې دي او 1,50,000 په پنجاب کې دي او په سند کې 80,000 خلک دي. نو دا خو POR کارډ هولډرز شو. دغه شان همدغه ریشو سره چې دا کوم افغان سټیزن کارډ هولډرز یا ACC کارډ هولډرز چې کوم دا هم لکه زیات شمیر د دې په خیبر پختونخوا کې بیا په بلوچستان کې او دغه شان په مختلفو سیمو کې بیا برا شو. دینه پس دریمه کټګوري هغه خلکو چې 2019 نه پس په سفارت وزارت او نور چې کوم د حکومت چارواکي هغه دا خبره کوله چې په پاکستان کې اوس هم سلور 15 لکه خلک داسې دي چې هغه غیر رجسټرډ یعنی انډاکومنټډ دي او هغه په پاکستان کې ژوند سلور 15 لکه ذکر به کول د 2019 نه پس. صحیح ده. یا چې څنګه تاسو ته پته ده چې په 2021 کې خاص کر د اگست په میاشت کې چې کوم په افغانستان کې کوم الته بدلون راغلو کوم ډیولپمنټ شو دا غي د وجې ولکه خلک د حکومت شمیرې په مطابق ولکه خلک راغله پاکستان ته او په دې کې یو لک خلک هغه مختلفو ملکونو ته لاړ ویسټرن چې کوم ملکونو یا نور داسې ملکونو او شپږ لکه خلک چې کوم دي هغه اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي چې په دې شپږ لکو کې د کې داسې خلک هم شته دي چې هغه چا سره ویزه شته ویلډ ویزې دي ورسره او چا سره د هغوی سره ویزې نشته د هغوی ویزې ختمې شوي دي او څه داسې خلکو چې هغه د چمن په لاره باندې راغلي او هغه هم دلته کې ژوند کوي. نو دا څلور کټګوریز دي. دا پهله دوه کټګوریز چې ما کوم ذکر وکړو نو دغه په دا رجسټرډ دي دا دلته کې پاتې کیږي او دا چې کوم دوه ذکر ما اخیره کې وکړو نو دا د حکومت د شمیرې په مطابق د کې څه ویلډ ویزو سره دي او څه چې کوم دی هغه انډاکومنټ. صحیح. دا خو شو افغان کډوال د دوی پرته چې دی نو بل یا کوم قامه مشته د کوم بل هیواد خلک هم دی پکې؟ په پاکستان کې نور چې کوم دغه دي سومالیان دي هغه هم شته دي خو د هغوی تعداد دومره زیات نه دی. هغه دلته کې زیات شمیر هغوی دلته په اسلام آباد کې دي. د کوم ځای دي دوی؟ د سومالیا خلک دي. سمه ده. سومالیا خلک هم دي او داسې یو څو نېشنلټي خلک دي چې هغه ډېر کم دي هغه ډېر کم دي. نو خو میجارټي چې کوم ده هغه افغان کډوال یا افغان ورونه خویندې دلته کې
قیصر صاحب دا د پی او آر کارت ای سی سی کارت پرته ځینې کارتونه دي چې ورته سپین کارتونه ویل کېږي د پاسه یونیسیا لیکل شوي وي دا کوم کارتونه دي آیا دا هم مدار اعتبار لري پولیس چې د نیسي هغه افغانانو سره چې دا کارتونه سپین کارتونه وي نو دوی څومره خوندي کېدی شي دغه خو د دې سپینو کارډونو حواله سره خو زموږ ته داسې علم نشته څنګه مخکې وي چې دا پی او آر کارت کوم دي دغه بلو کلر کې دي جی بالکل چې دا کوم ای سی سی کارت دي دا داسې زیړ کلر هغه کې دي کنه یلو کلر دي نه علاوه چې کوم دی بعض داسې خلک دي چې کوم په 2021 نه پس پاکستان ته راغلي نو هغه یونیسیار ته اپروچ کړی دی او نو یونیسیار سی یو سلیپ کوله ورکړي هغه باندې د یونیسیار لوګو خو نه خو هغه باندې لیکل شوی د شارپ د یونیسیار طرف نه لیکل هغه دي سره سلیپس موجود دي او دا سپین کارډونه چې کوم هغه باندې کوم کارډونه یې د دې حواله سره ماته زه به تاسو سره دا شریک ما سره شته هغه به تاسو ته ولېږم ځکه چې داسې فراډ هم کېدی شي چې خلک وکړي خلکو سره قیصر صاحب ځینې افغانانو سره چې ټوکنونه دي چې ورته شارپ دفترونه ورکړی دا څومره افغانانو سره مرسته کولی شي ځکه چې ډېری افغانانو سره چې زه کله غږېږم هغې وینا همدا وي چې دا ټوکن هېڅ په درد نه خوري دغه داسې چې څنګه مو مخکې ذکر وکړو چې تقریبا 6 لکه افغانان د افغانستان نه راغلي په د 2021 نه پس یا 2021 کې نو دغه صدا سي خلکو چې هغه یونیسیار ته هم راغلي و دلته کې مونږ ته په پیښور کې هم په کوټه کې او په اسلام آباد کې دا خلکو چې مونږ ته اپروچ کړی دی او هغه دا وینا ده چې دا ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي شي نو هغه بیا تراشي ځکه چې زبر تاسو چې کوم دغه دي د لپاره بزل کوم چې په پاکستان کې ریفیوجی لا نشته دی کنه د ریفیوجی د لپاره یو قانون نشته نو د ریفیوجی سټیټس تعین داسې یو میکانیزم نشته نو دغه میکانیزم دغه ډیټرمینیشن چې کوم کوي د ریفیوجی تعین کول هغه مونږ کوو هغه یونیسیار کوي نو پاکستان سره داسې دغه نشته نو اوس دلته کې دوه خبرې دي دلته کې یو خدا دی چې زمون کار چې کوم دی هغه دا دی چې ځکه چې دا شپږ لکه خلک دي د دې لپاره مونږ حکومت سره خبره تر کوو ایډوکیسي کوو چې دغه دغه شپږ لکه خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې کوم مونږ ته راغلي مونږ ته اپروچ کړو چې دا غوي وینا دا چې هغه ته په افغانستان کې خطر کې دي ژوند ته خطر کې دي شي دا غوي فریډم ته خطر کې دي شي ځکه چې تاسو ته پته چې په افغانستان کې البته کې د هیومن رائټس او د بشري حقوقو د وومن رائټس او د البته کې چې کوم د زنانو لپاره کوم چیلنجز دي په افغانستان کې نو دا غي د وجه مونږ دا وایو چې د کې څه داسې خلک شته چې هغه واپس افغانستان ته نشي تللی نو دغه خلکو د لپاره مونږ د حکومت سره دا غوښتنه کوو چې باید چې دغه خلک په زور زبردستی افغانستان ته واپس نشي ځکه چې البته کې کېدی شي چې دا وي دغه مشکلات یا د چیلنجز دي او ورسره چې کوم خلک مونږ ته اپروچ کوي په دې کې بیا مونږ داسې خلک ګورو چې هغه زیات ولنربل چې دا غوي ژوند ته ډېر ایمیډیټ تھریټ سي او هغه مونږ ته لګي چې هغه مطلب هغه زر تر زر دا غوي تھرد کنټری سیټلمنٹ پکار دی زموږ چې کوم یو پروګرام دی د دریم هیواد چې کوم ریسیټلمنٹ زموږ یو پروګرام دی په هغه کې مختلف چې کوم هیوادونه دي هغه موږ ته یو کوټه راکړي لکه مثلا امریکا دا یا کینیډا یا ایو دی یا یو کې دی یا نور داسې کوم هیوادونه دي هغه موږ ته دا ویلي چې تاسو به دومره خلک مثلا په کال 2021 کې یا په 2022 کې یا 23 کې دومره زره خلک موږ ته ولېږي صحیح نو هغه بیا زموږ کار دی چې موږ په دې کې هغه خلک وګورو هغه خلک آئیډنټیفای کړو چې کوم ډېر زیات ولنربلی لکه مثلا په دې کې داسې خلک شته چې هغه هیومن رائټ اکټیویسټ وو البته کې په افغانستان کې یا سندرغاړي میوزیشنز وو یا سیول سوسایټي وو یا جرنالستان وو یا نور داسې سروایورز وو چې هغه باندې البته کې دغه شوی نو داسې یو ریسک پروفایل ولا خلک چې هغه مونږ ګورو هغه مونږ د هغوی انټرویوز کوو هغه بیا مونږ ریسیټلمنټ چې کوم ملکونه دي هیوادونه دي هغوی ته مونږ ریفر کوو هغوی بیا هلته کې د هغوی بیا خپل یو میکانیزم دی هغه بیا هغه ویټینګ د هغوی کېږي او بیا هغه یو پروسس وشي بیا دغه خلک هلته لاړ شي او هلته کې دي ته
دلته نیچرلایز شي ولته کې دي خپل لیګل ډاکومنټس ملو سمه ده دغه دوه پیرلر شیزونه موږ روان کړي د UNHCR طرف نه اډوکیسي هم کوو د حکومت سره چې حکومت ته باید چې داسې وکړي چې یو کمپریهنسیو یو سسټینبل میکانیزم دی ډیولپ کی چې دا خلک مینج کړلی شي او دا ريجستر کړلی شي دا کوم ذکر کوم چې کوم واپس نشي تر افغانستان ته نو چې دا ريجسترډ کی او موږ تیاری شي موږ نو قیصر صاحب ځکه چې تاسو خبرې هم ډیر زیات مهم دي او دلته مو سره عقیل یوسف زئی صاحب هم ناز دغه خبرې به هم مهم وي زه به تاسو نه څو پوښتنې نور وکم چې لنډه راته ځواب تاسو ورکړئ دا چې تاسو خبره وکړو چې کوم کسان ته خطر دی هغه نشي کولای افغانستان ته لاړ شي هغوی دپاره تاسو څه ناسه کوئ 11 ورځې پاتې دي د پاکستان دا سخت پرېکړې ته څه بدلون موږ نه دی لیدلی چې پاکستان پکې راوړی وي څه ګڼئ تاسو داسې په دې کم وخت کې به راجستر وشي دا خلک دی حوالې سره خو زمونږ د حکومت چې کوم آفیشلز دي د هغوی سره خبرې اترې روانې دي د هغوی سره زموږ میټینګز هم روان دي د هغوی سره زموږ اډوکیسي په هر یو لیول باندې مونږ کوو او زمونږ خواست هم دا دی چې دغه خلک چې کوم دي که په خپلې خوښۍ واپس تلل غواړي افغانستان ته نو هغه خو د هغوی خپل چوایس دی نو مونږ دا وایو چې دا کومه واپسي دغه باید چې رضاکارانه وي باعزته یو باحفاظته وي چې دغه درې زمونږ یو دغه دی مونږ دا وایو چې هغوی باید چې په زور زبردستي ونه لېږلی شي او دغه خبره مونږ کوو چې افغانستان نه کوم خلک یا یو ملک نه خلک بې کوره کېږي یا راځي نو ضروري نه دی چې د هغوی سره د ویزا هم وي یا هغوی سره د پاسپورټ وي نو زمونږ دپاره زمونږ چې کوم قوانین دي زمونږ کوم دغه دی هغه مونږ دا خلک هم اکسپټ کوو ځکه چې مونږ حکومت ته هم دا وایو که تاسو مثلا دې حوالې سره چې یو دغه لرئ نو په دې باندې پکار ده چې یو نرمي بالکل قیصر صاحب تاسو خو اوسه پورې پیور کارت ایکسټند کړی نه یې ځکه ډېری افغانان موږ ته زنګ وهي وایي چې دندې له لاسه ورکړي ځورېږي د پولیسو لخوا نیول کېږي چې تاریخ دی ایکسپایر دی اوسه پورې دا هم ایکسټند شوی نه دی نو هغه خلکو سره چې بیخي اسناد نشته هغې به څه کېږي دې کې داسې دی چې زه چې دا کم خلک دا خبر دا اوري زه به دا پروګرام چې کوم اوري زه به هغوی ته دا کلیر کړم چې دا کوم POR کارت چا سره دي یا چا سره چې افغان سټیزن کارت دي دغه خلک حکومت نو باسي نو که داسې دي ته څوک یا پولیسي تنګوي هغوی باید چې هغوی او دې حوالې سره سیفران چې کومه منسټري ده هغوی باقاعده نوټیفیکیشنز کړي دي هوم ډپارټمنټس ته پروینشل ګورنمنټس ته نوټیفیکیشن کړي دي انټیریئر ته دې ټولو ته وینا کړې ده چې تاسو ریلیونټ چې کوم ډپارټمنټ شي هغوی ته تاسو دا ووایئ چې د دې خلاف څه اکشن وانغستلی شي ځکه چې حکومت دا کلیر کټ ویلي دي که هغه پرایم منسټر دی که هغه هر لیول باندې دغه خبره شوي چې دغه خلک په نه افیکټ کېږي د دې دغه د لاسه نو زه به دا ټولو ته وایم چې زموږ په ویب سایټ د UNHCR پاکستان په فیسبوک پیج باندې هم دغه نوټیفیکیشن هلته کې دی مونږ پوسټ کړی دی د ځان سره ډاونلوډ کړي که داسې ستونزه وي دې کې داسې هم دی چې دې کې سیفران وزارت یو بل نوټیفیکیشن هم کړی دی چې دې ته ویلي دي سټیټ بینک ته یو نوټیفیکیشن کړی چې د دې چې کوم اکاونټس دي د افغان کډوالو باید چې هغه هم بلاک نه کړلی شي ځکه چې دغه فیصله لکه کابینې سره ده نو مونږ په ګراوند لیول باندې زموږ چې کوم پروګرام دی زموږ یو پروګرام دی ایلک پروګرام مونږ ورته وایو ایډوایس لیګل ایډ سپورټ په پوره پاکستان کې زموږ سره وکیلان دي هلته مونږ افغان کډوال فری دغه ورکوو څوک داسې پولیس والی چې هغه افغان کډوال اریسټ کړي یا په تاڼې کې هم مونږ ورپسې فالو اپ کوو که بیا هغوی چالان کړلی شي نو په عدالت کې ورپسې مونږ ورته فری اف کاسټ هغوی ته مونږ سپورټ ورکو دغه چې کوم دغه د POR کارت ولدي یا افغان سټیزن کارتز ولدي نو دی خو بالکل دا خو کلیر دی دا خو یو کلیر خبره ده چې دی خلاف هیڅ قسمه اکشن نه غوښتل کیږي پاتې شو دا کوم انډاکومنټري دی حواله سره موږ حکومت سره خبرې اترې روانې دي موږ امید کوو چې داسې یو لار روبس خلک هم موږ بچو ډیره مننه اخرنۍ یو سوال تاسو نه کوم قیصر رفیق صاحب د کډوالو د ستنېدو په بهیر کې تاسو ګوري چې په دغه 2 اونیو کې شاوخوا د تورخم په پوله 200 نه زیات خاندانونه افغانستان ته ستنېدلي دي او نن یو راپور لرو چې 3000 پورې هم افغانان نن ورځ فکر کوم چې افغانستان ته تللي دي خو دغه کډوالو ډیری وینا دا ده چې دوی په تورخم کې هیڅ سهولت نه لري ډیر بیا داسې دي چې غواړي لاړ شي افغانستان ته خو د کډه کولو هغه خرڅ هم نه لري UNHCR په دې اړوند څه مرسته کړې
دی حواله سره خو چې دا کوم پی او آر کارت د چا سره دی دلته د 14 لکه خلک چې کوم ما ذکر وکړو مخکې نو دوی لپاره خو داسې دی چې زمونږ چې کوم والنټري ریپیټریشن سنټرز دی یو په نوخار کې دی یو په کوټه کې دی نو دغه سنټرز دلته کې ټیک ټاک دلته تنظیمات دي دلته کې نادره سیټ اپ هم شته د یو هم شته نو کم کډوال چې کم په خپل خوخي تلل غواړي چې سره چې کارونه یې هغه تلل غواړي نو هغه دې سنټر ته لاړ شي هغه دې ته پته ده هغه دلته لاړ شي او دلته نه بقاعده هغه ډي ريجستر شي د نادره سیستم نه هغه د کارت کټ کړی شي او بیا مونږه یو انسیار مونږ دې ته یو فارم ولا ورکو والنټري ریټرن فارم یې هغه افغانستان ته لاړ شي ته زموږ انکیشمنت سنټرونه دي په جلال آباد کې په کابل کې په کندهار کې په هرات کې الته کې مونږ دې ته $315 فی کس مطلب هر یو کس ته د امداد الته کې دا ورکو ورسره کم خلک چلته درې سرور مشي پاتې کیږي نو هغه د فیملی په دغه سره د فیملی له $200 ورکو پر هډ مولا ورکو $315 او بیا پورا فیملی ته یو $200 الته ملایوي هغه جلا ورته ورکول کیږي جلا ملایوي نو کوم پی او آر کارت ولی دا غوي ته موږ دا ورکو او چې کوم دا نور کوم خلک دي ان ډاکومنټډ یا نور داسې سوک زی یا مطلب دغه کې نو هغه ولی موږ زمون کوشش دا دی چې هغه پر ذکرانه تور باندې هغه بل خبر ده خو پر ذکرانه تور باندې نه هغه کې موږ هم دغه خبره حکومت سره کوو چې دغه واپسی بند کړی شي نو د پی او آر کارت د لپاره خو بیا یو څه هزینه شته خو چې ان ډاکومنټډ دي ځکه پاکستان خو د ان ډاکومنټډ ته اشاره کړي هغوی د لپاره بیا هیڅ سهولت نشته زموږ خو اډوکیسي د ان ډاکومنټډ د لپاره دا چې چاته خطر د افغانستان کې هغوی د لپاره دغه اډوکیسي موږ کوو چې هغه واپس نکړلی شي صحیح او ساتل شي سره زموږ چې کوم فوکس دی هغه په دې باندې دی چې کوم ان ډاکومنټډ خلک دي نو ظاهر ده که سبا یو پروګرام داسې یو رجسټریشن پروګرام جوړیږي د خلکو لپاره نو موږ تیار یو چې موږ حکومت ته ټیکنیکل او فاینانشل سپورټ حکومت پاکستان ته دغه ورکو یو نړۍ مننه قیصر افریدي صاحب ډیر خوشحال شوم چې پروګرام کې تاسو موږ سره مال شوي ډیره مننه بیا به هم تاسو نه دغه وخت غواړو سلامات اوسئ ښه وخت چاري